بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه اما بعد. پرون په آخرت باندې ایمان داغه اوله حصہ شوی و. آخرت د مرګ نه پس کوم ژوند روان دی داغه درې مرحلې دي. اوله مرحله هغه برزخ او د قبر ژوند، دا د دنیا د ژوند نه طویل دی، پرون په خبره شوی و. دویمه مرحله چې کله دوباره شپېلې وهل شي او ټول مړه بیا را ژوند شي او خلک حشر طرف ته روان شي، نو دغه شپېلې نه پس د آخرت د ژوند دویمه مرحله به شروع شي. دویمه مرحله هغه باره کې خبره شوی و. دویمه مرحله د اول نه طویله ده. اوله ورځ هغه 50,000 کاله ده. بهر خبره په دې باندې شوی و. بیا سوال جواب حساب کتاب هر څه چې وشي، بعض خلک به د الله تعالی دغه آخري فیصله مطابق جنتیان وي او بعض به جهنميان وي. نو دغه آخري فیصله نه پس به بیا دریمه مرحله شروع کیږي. الله تعالی به حضرت آدم علیه السلام ته فرمایي چې د خپل اولاد نه د جهنم حصہ وباسه. نو هغه به عرض وکړي چې یا الله څومره حصہ؟ نو الله تعالی به فرمایي 999 په زرو کې دا جهنم ته او یو جنت ته. او بل روایت کې راځي چې په سلو کې 99 یو کم سل جهنم ته یو صرف جنت ته. نو دغه فیصله چې کله شروع شي دینه پس بیا دریمه مرحله شروع کیږي. او الله تعالی خپل دغه باره کې فرمایي، مفتی صاحب دې کې عنوان یې خېله چې د کامیابی اصل معیار، د کامیابی اصل معیار دا نه د څوک په دنیا کې چاخه ژوند تیر ک، هغه سره بنگلاشتا گاډي او سرشتہ مال او سرشتہ خو خوشاله کې وخت تیر ک، خو په آخرت کې بیا په دغه آخري فیصله کې جهنمی شو، نو دته کامیاب نشي ویل کېږي. دغه رنګ یو کس په دنیا کې بد وخت تیر کړی دی، سختی او دغه رنګ فقر کې وخت تیر کړی دی، مشکلاتو کې، مصائبو کې، بیماریو کې، خدغه آخري فیصله باغې کې هغه دغه د جنتی کېدو فیصله وشوه، دا کامیاب دی. نو الله تعالی فرمایي فمن زوزها عن النار وادخل الجنه فقد فاز. چې کوم سړی د جهنم نه راخ کله شو او جنت ته داخل شو فقد فاز. الله تعالی فرمایي دا سړی یقینا کامیاب دی. کامیابی دې ته ویل کېږي. نو پنځمه خبر حضرت مفتی صاحب بیا لیکي چې دا ایمان او یقین ساتل پکار دي چې جنت هغه انتهایی د راحت او اطمینان او د خوشحالۍ زیاده او د هغه خوشحالۍ په دنیا کې انسان تصور هم نشي کولای. اسه خو انسان تصور پای کې لوی لوی بنگلې باغات څه شي هغه جوړول شي، خو نه د جنت تصور په دنیا کې انسان نشي کولای. او جنت داسې ځای دی پاره کې به نه مرګ وي، نه به پاره کې ویره وي، نه به غم وي. پاره کې به همیشه د انسان وي او همیشه په خوشحالۍ کې به ترقی وي، په نعمتونو کې به اضافه کیږي او دا به ابد الاباد راسي، سلسله دا جاری وي. خدغه ژوند به ختميږي نه. الله تعالی دې موږ ټول ته جنت الفردوس را نصیب کړي. شپږمه خبره مفتی صاحب لیکي چې د دې مقابله کې جهنم هغه دومره د سختۍ او د وحشت او دومره دردناک د عذاب زیاده چې د هغه د درد او د غم په دنیا کې موږ تصور نشو کولای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مفهوم ده چې کچری جهنم نه یو جهنمی راويسته شي او د دنیا په اور کې واچول شي، نو د دنیا په اور کې بده ودوي، دته په پتم نه لګي چې دا ز په اور کې یم. نو دا د سختي انتهایی سخت ده. بیا دریمه مرحله چې کومه ده د اخیری الله مې صدې کې څوک جهنم کې وی، نو جهنم کې انتهایی سختي دي. پاره کې یو غرد سعود ورته ویل کېږي. جهنمی با په دې غر باندې خېجول کېږي چې سر ته رسیږي. نو په دې کې با چې څومره وخت لګي
هغه عمر وخت به واپس په کوزیدو کې بیا لګي یعنی واکوزیدل به د خطلو په شان سخت وي به هر حال انتهایی دی درد او د عذاب زیاده حضرت مفتی صاحب لیکلی چې په جهنم کې به مسلسل دغه رنګي په دې عذاب کې او په دې سختۍ کې برابر ترقی وي او همیشه د پاره وي الله تعالی دې موږ د جهنم د معمولی تاو او د اور نه وساتي مفتی صاحب اخره کې په آخرت باندې ایمان دغه اثرات لیکلي یو سړی چې په آخرت باندې ایمان وي دا کومه خبره پرونه نن چراغ لې چې چا په آخرت باندې ایمان وي صحیح طریقې سره داغه ژوند کې بس تبدیلی راځي اوله خبره مفتی صاحب لیکي چې دا سړی به انتهایی ذمہ دار سړی وي د ژوند به ذمہ دارانه وي لاوبالي بے پروا ژوند بده نه تیری که څوک داسې بے پروا ژوند تیروي او د خپل وخت هغه قدر وغیرہ نه کوي چې څنګه هم تیر کو نو پوه شو چې د آخرت باندې ایمان نشته دویمه خبره مفتی صاحب لګي چې په آخرت باندې ایمان وي هغه غریبانان مسکینان او بے وسه خلک دغه خیال بساتي او د هر حقدار حق بادا کوي بلکې حضرت مفتی صاحب فرمایلی چې دې به حق ور کوي او د بل نه با د غریب حق روباسي او غریب ته ورسوي حق دین او دلوانه دواړه زمواري دي زمونږه یو دا چې خپل موږ باندې چا حق پاتې نشي دویم دا چې کم خلک د چا حق نه ادا کوي د غریبانو هغه غریب او مظلوم سره ودرېږي او د ظالم نه حق راوالي او د ته ورکی دام زمونږه موږ فریضه ده دریمه خبره مفتی صاحب لیکلی ده چې چا په آخرت باندې ایمان وي هغه به د آخرت په اعتبار سره د دنیا یو لمحام قضایا کیږي دي باغی باندې به پریشان وي شرمنده وي او د آخرت په اعتبار سره د دنیا لمحان قیمتي جوړوي چې کم کار کم خبره او کم نیت د آخرت او داغه زندګۍ لپاره مفید وي ابدا کوي اگر که پاغي ته دته انتهایی سختی مشقت نقصان غرسي د بداغه نه مخ داړي او دا غره کې د هر هغه کار نه بده پرهیز کوي دا کار نه دا اراده نه او دا خبره نه چې د آخرت ژوند پاغي باندې خرابېږي او اخري خبره حضرت مفتی صاحب لیکلی را څلورم نمبر چې چا په آخرت باندې ایمان وي هغه ریاکار نه وي هغه هر کار د الله د رضا لپاره کوي د دنیا شاباش آفرین او واه واه د پر هغه کار نه کوي یمن مردان کې یو شاعر هغه باره کې ما چا اوریدل چې د تل مشاعره ته شعرونه وی خلکو واه واه آفرین شاباش هغه ویل چې کله بیا واپس راته په لا گاډي کې کینا خپل کلی ته راته نو ډېر سوچ یو ډېر پریشان شو بیا کلی ته راغی دکاندار مرګره وغه سره کینا هغه ته چې لکه استاخو په تندی باندې 12 بجاو دي خیر ده هغه وی چیرې دا ستلې ما پروګرام او خلکو ډیر واه واه شاباش آفرین ویل او چې کله گاډي کې کینا سم راتلم هغه واه واه آفرین او شاباش میرا جمع کول نو هغه نه د بوسو بوجونه خو د کېدې شو دومره ویلو او چې کله ما په ځین کې وتلل د 2 روپو نو کداغه خلکو ماته 2 روپې را کړې نو کم از کم سبا میتانه او ساغسته کوړه او سودا په وړه دغه رنګي که یو سړی مولز صدقه او خیرات جهاد یا دغه رنګ نور کارونه هغه د الله رضا نه بغیر د خلکو د واه واه فرین او شاباش لپاره چې خلک بزرګ وي خلک لوی سړی وي خلک بادر او سخی وي نو په آخرت کې به د دې مثال دغه شو لکه څنګه د شاعر وي چیرې دې په ځای کې 2 روپۍ وي به بده وي چیرې کدی په ځای مې د الله رضا هم مقصد ګرځول وي نو نن به آخرت کې څه ملاو شي وي بهر حال چا په الله باندې ایمان وي هغه انتهایی مخلص و دغه هر کار کې اخلاص الله دې متوسط ایمان نصیب